BHU چمکنی کې د پولیو حوالې سره یوه دستوره وشوه. د تنظیم چمکنی مشر فضل من الله په دې موقع مشر مېلمه و. مشر مېلمه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي واچول او د مهم افتتاح یې وکړه. مشر مېلمه فضل من الله په خپل خطاب کې وویل: تاسو څنګه لکه چونکې دې سیس ته مونږ کله مو راغلي دا یو د انوګوریشن یا یو د اوپننګ سیرمني وه، خو چونکې دې کار په شا چې کوم کاز انوالو دی لکه مطلب خاص کر کې مونږ په دې معاشرو کې کتلي دي دا چې څونه ماشومان معذوره پاتې شوي دي او د دې ډراپس په باره کې دا چې څونه ضروري مهم دی. نو حالانکې زما طبیعت هم ټیک نه و، د خپل مې فریکچر ده، خو ما وی چې نه دا خبره ډېره ضروري ده، نو دې کې به خامخا مونږ پارټیسپیټ کوو چې که زمونږ که ډراپ مونږ ته اچوئ او که ماشومان ته اچوئ مونږ د سره دې کې هر قسمه ممکن خدمت ته تیار یو. بس زما صرف د خپلو کلیوالو ته د خپل ملک او د قوم د مشرانو ته کشرانو ته زنانو ته دا یو میسیج دی چې په دنیا کې څه مسله هم راشي نو خلکو له پکار دي چې د هغې کوم ایکسپرټ خلک دي هغوی سره دې مشوره وکړي. لکه که فرض که هغوی یو کور یا بلډینګ جوړوي او په هغې کې د لنډرۍ یو مسله ده، د سیخ مسله ده، نو پکار دی چې یو انجینیر سره خبره وکړي. یو داسې یو مسله ده چې هغې کې د اګریکلچر پرابلم دی، د زمیندارۍ خبره ده، نو پکار دی چې د اګریکلچر یو ایکسپرټ سره خبره وکړي. د هیلث مسلې راځي، د صحت او د دې وباګانو، نو پکار دی چې ډاکټران نه رایوالي. نو دې د وجې نه مونږ وایو چې ریلای کوئ همیشه له په ایکسپرټس باندې، او دا دنیا منستې ده او دا د پولیو دا بیماري پخوا یا که څنګه چې دا چیچک او خسره او دا نورې بیماریانې اوس الله فضل دی آلموسټ ختمې دي. دا یکه دوکه کیس د پولیو راځي نو هغې دپاره لکه اوس دا سبا 14 اګست دی، دا یو هر پاکستان کې یا په هر قوم کې خپل هغه جشن ازادي سره نوی عهد کوي. نو زما اړخ نه هم دغه یو عهد دی چې موږ وایو چې په ملک کې که د بوټو لګولو مسله وي، که په ملک کې د پینډیمک حوالې سره هغه فاینل منډه والي او دا چونکې یو ضروري شی و او د دې پینډیمک د وجې نه دا هم لږ ډیلې کېدو، نو د دې سبا نه آغاز دی انشاءالله. او زمونږ د کلي ټولو مشرانو ته هم ریکویسټ دی چې په څه مد کې وي دوی سره هیلپ پکار دی او دوی سپورټ پکار دی. او پولیو واقعي چې دی نو دا یو داسې بیماري ده خدا نه خواسته یو ماشوم لکه د ګل غوندې هغه ته وشي نو هغه بیا د ټول عمر معذوري ده، هغه بیا په دوایانو ټیکېږي نه، بیا وروستو وخت هم تللی. نو دې نه مخکې چې لاس بیا سړی هم ډوډي، نو زمونږ خو وینا دا ده مونږ خپلو ماشومانو ته هم د پولیو دا څاڅکي ټول اچولي دي اور مونږ د سره منډه والی شو. که تاسو مونږ باندې ډیوټي ږدئ نو مونږ به سره دا بیګ غاړې ته اچولی او کوڅه په کوڅه بر سره ګرځو. اور که وایي چې تاسو واچوئ د خلکو مخکې نو لکه زه خو یم راوله د مخ لکې واچوه چې لکه چاته د دې احساس نه چې دې کې نور څه خطره خبره ده. د تنظیم چمکنی چیرمین صاحبزاده هشام کلیوالو ته د دې مهم د کامیابۍ درخواست وکړو او وویل چې د پولیو 2 څاڅکي د ټول عمر د معذورۍ نه بهتره ده. د تنظیم چمکنی صدر وقار علي شاه په دې موقع خپل خبرو کې د پولیو په اهمیت باندې زور ورکړو او کلیوالو ته وی چې د پولیو په دې مهم کې بل چړ کر حصہ واخلئ. د پولیو دا مهم به سبا شروع کیږي. نعمت سوحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.